د بهر ملک نه چې پاکستان ته کمی روپۍ راځي نو پاغه باندې ټیکس لګیدل لکه مسافر چې کمی روپۍ ملک ته را لېږي نو داغونه ټیکس چې دی دا په کوس کټ کیږي د 1 جنوري نه وروسته چې کوم مسافر ملک ته روپۍ را لېږلي نو هغه ته به الریډي پته لګیدلی چې زمونږ د روپو نه چې دی روپۍ کټ شوي دي نو ستاسو د پیسو نه چې دی اوس په دغه روپۍ چې دی دا به کټ کیږي د حکومت نوې ټیکس چې دی دای په مسافر باندې خو دی چې کله دی ملک ته روپۍ را لېږي نو د دې سره به دغه روپۍ چې دی دا به کټ کیږي او دا دی حکومت چې دی دغه ټیکس کې خودلو نو د دې د وجې نه چې دی زیاتر مسافر به اوس کوشش کوي چې هغه په اونډۍ باندې چې دی به دې باندې روپۍ راولېږي او په بینکونو باندې چې دی روپۍ به نه رالېږي نو د دې سره ملک چې دی هغه به نور هم په خسارې کې ځي لکه دوی اوس په مسافرو باندې چې دی هم دغه ټیکس کې خودو د دې نه تېر شوی حکومت چې دی هغه روشن ډیجیټل اکاونټ د دې لپاره دا کړو هغه وایي چې د بهر ملک مسافر چې دی هغه دې اکاونټ ته دا روپۍ رالېږي نو د دې نه به ټیکس نه کټ کېږي نو په هغې باندې چې دی هم ورسره ټیکس کې ښودلو نو اوس چې کم کسان روپۍ رالېږي نو د هغو نه به دغه ټیکس چې دی دا به کټ کېږي نو کومو کسانو چې پاکستان ته اوس روپۍ رالېږلي او د هغو د اکاونټونو نه روپۍ کټ شوي لکه هغو چې کمې روپۍ رالېږلي په هغه روپو کې دې کټ شوي نو دا حکومت چې دی دا نوی ټیکس ښودی او د 1 جنوري نه چې دی دغه ټیکس چې دی دا شروع شوی دی نو ستاسو د اکاونټ نه به اوس دغه روپۍ چې دي دا به کټ کېږي که تاسو ملک ته په هره طریقه باندې روپۍ رالېږئ دغه روپۍ چې دي دا به ستاسو نه په پاکستان کې کټ کېږي که هلته کې ستاسو نه ټیکس کټ کړو نو دلته کې بیا دغه ټیکس چې دی دا به ستاسو نه کټ کېږي خو که هلته کې نه کټ کړله تاسو په فری باندې رالېږئ نو دلته کې بیا دغه ټیکس چې دی دا به ستاسو نه کټ کېږي